که څوک دا غواړي چې زه د الله جل شانه سره خبرې وکړم نو هغه دې دا عمل وکړي. ها د هر سړي د هر مسلمان هغه نارینه دی که زنانه ده نو دا ارمان دی چې زه د الله جل شانه سره خبرې وکړم. اوس به تاسو وایئ چې دا کوم داسې عمل دی چې موږ به د الله جل شانه سره خبرې کوو. د الله جل شانه سره خو لکه په دې دنیا کې خبرې کول دا خو لکه موږ او تاسو په ذهن کې هم دا ذهن ته هم دا خبره چې موږ او تاسو به الله جل شانه سره څنګه خبرې کوو. خو په دې باندې زه تاسو ته حدیث مبارک پیم. دا د یو عالم خبره نه ده، دا د یو عام مسلمان خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حدیث مبارک دی. رسول الله مبارک حدیث کې څه فرمایي؟ حدیث مبارک را سره واورئ او دا عمل بیا ډیر ډیر کوئ. دا عمل چې څوک کوي نه دا د الله جل شانه سره خبرې کوي او په خپل هم کوي، خپل زنانو ته هم وایي چې دا عمل کوي او دغه شان په دې سوشل میډیا باندې هم بیا دا خبره ډیره ورسوئ چې دا عمل څوک کوي نو دا د الله جل شانه مبارک سره خبرې کوي. ګوره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي مسلمانانو که په تاسو کې څوک دا غواړي چې د الله سره خبرې وکړم نو هغه دا لازم دي چې قرآن شریف پاړه وکړي، یعنې قرآن شریف ووایي. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وی مسلمانانو که په تاسو کې څوک دا غواړي چې د الله سره خبرې وکړم نو هغه دا لازم دي چې قرآن شریف ووایي. محترمو څوک چې قرآن شریف وایي، څوک چې د قرآن شریف تلاوت کوي، که دا نارینه دی که زنانه ده، بس دا د الله سره براخ راست خبرې دي. ولې؟ دا کلام الله دی، دا د الله خبرې دي. ته د الله خبرې پړاوې، ته د الله خبرې تلاوت کې. نو ته چې د الف لام نه یا د الحمد نه قرآن شریف د سر نه شروع کړي، د الحمد نه دې شروع کړو والناس پورې څومره ده دا ټول دا قرآن شریف دی. نو دا چې څوک تلاوت کوي دا تلاوت ډیر کوي. ښه څوک چې تلاوت کوي که نه دا د لپاره په دې دنیا کې هدایت دی. ګوره هدایت په دې سړي ته کېږي، که دا زنان نه کو سړی دی لکه نارینه. او بل دا چې د قیامت په ورځ به ستا لپاره دا تلاوت بې نوري رڼاګانې به یې دله پل صراط باندې ډېر چې کم دی نه مزل دی. علماو لیکلي 1500 کاله مزل یې ښودلی او د یخته نه چې کم دی نری دی، د تورې نه تیره دی، په هغې به پورې وځي لاندې جهنم دی او جنت د هغې نه خوا دی. نه دا هلته رڼا هم نشته، تیاره ده. نو بیا به چې کم دی نو دا قرآن شریف ستا لپاره هلته کې رڼا وي. نو چې څوک قرآن شریف ډېر ډېر وایي، د ورځې 2 سپارې 3 سپارې وایي، سورت یاسین وایي، دا نور سورتونه وایي، چا د ورځي قرآن شریف زده کوي یا چا قرآن شریف نه دی زده کړی. اوس ګوره د الله جل شانه سره د خبرو کولو نه هغه سړی او هغه زنانه محروم دي چې چا قرآن شریف نه دی ویلی. چې څوک قرآن شریف چا نه دی ویلی او تلاوت یې نشي کولی، دا د الله څخه خبرې هم نشي کولی. دې حدیث مبارک کې رال رسول الله مبارک وایي مسلمانانو که په تاسو کې څوک دا غواړي چې زه د الله سره خبره وکړم نو هغه دا لازم دي چې د قرآن شریف تلاوت کوي، یعنې قرآن شریف وایي. نو قرآن شریفونه زده کوي. ځکه ډېر مشران هم داسې دي ماشاءالله. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، د علماو دا تقاریر موږ بخپله موږ سره خلک رابطې کړه، ډېر هر څه زده کړه. نو هغه دا وایي چې یاره موږ په زړه تنه باندې قرآن شریف شروع کړو. او بله زما یو ځای کې کته چې یاره یو کس او د 70 کالو بابا و حفظ یې کړو، قرآن شریف په یاد کړو. نو په موږ او تاسو باندې څه شوي دي چې قرآن شریف ښه کلک ونیسو، دا چې مونیو که نه د دې تلاوت په دې باندې عمل د دې ترجمه مو کړه، په دې انسان پوه کړو او په دې باندې چې کم دی نو بیا وخت تېرو نو دنیا به هم دې ښایسته وي، آخرت به هم دې ښایسته وي. ډېرو خلکو ته ورسوي. الله هم خوشحاله.